بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران رکو نمبر 13. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ او هر کله چې سحر وخت راووتې ته د خپل کور نه تبوئ المؤمنین چې مقررول د مؤمنان مقاعد للقتال په ځایونو باندې د جنگ دپاره والله سمیع علیم او الله پاک خاوریدونکی او د هر څه نه خبردار دی پوهه دی. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا هر کله چې اراده وکړه دوو ډلو په تاسو کې چې بې زړه شي والله ولیهما او حال دا دی چې الله پاک مددګار او د دې دواړو وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله باندې پکار ده چې توکل وکړي مؤمنان. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله یقینا مدد کړی او ستاسو سره الله پاک په جنگ بدر کې او حال دا دی چې تاسو کمزوري وئ فاتقوا الله لعلکم تشکرون پس ځان ساتئ د الله د نافرمانۍ نه دپاره دی چې تاسو شکر ګزاره جوړ شئ. اذ تقول للمؤمنین هر کله چې تا وویل مؤمنانو ته الن یکفیکم آیا کافي نه دي ستاسو دپاره دا خبره ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین چې مدد وکړي ستاسو سره رب ستاسو په 3,000 فرشتو سره چې رالیږلې شوي به یعنې نازلې شوي به د اسمان نه. بلا ولی نه ان تصبرو که تاسو صبر وکړو وتتقو او تقوا مې اختیار کړی یعنې د الله نه ویرېدئ ویأتوکم من فورهم هذا او که راشي تاسو باندې دشمن نو په دغه ناڅاپه نو په دغه وخت کې یمددکم ربکم مدد به وکړي ستاسو سره رب ستاسو ب5,000 من الملائکة مسومین په 5,000 فرشتو سره چې هر ګزار به یې نښه کړی شوي. وما جعله الله او نه دی ګرځولی دا امداد الله پاک الا بشرا لکم مگر خوشحالي و زیری و ستاسو دپاره ولتطمئن قلوبکم به او دپاره دی چې مطمئن شي زړونه ستاسو په دې سره. وما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم او نه دی امداد مگر دی د طرفه د الله نه چې غالب او حکمت واله دی. لیقطع طرفا من الذین کفروا دپاره دی چې پرېږدي یو حصه د هغه کسانو چې کفر لاره اختیار کړې وه او یکبتهم فینقلبوا خائبین او یا داسې ذلیله کړي دوی شکست ورکړي دوی ته پس چې وګرځي دوی نامراده لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم نشته دی تا لره د فیصلې کولو په اختیاراتو کې هیڅ حصه او یتوب علیهم یا به معاف کی دوی لره او یعذبهم او یا به عذاب ورکي دوی له فانهم ظالمون پس بېشکه دوی ظالمان دي. ولله ما فی السماوات وما فی الارض او الله لره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء بخي هغه چاله چې خوښی شي او عذاب ورکوي هغه چاته چې خوښی شي. والله غفور رحیم او الله پاک خو بخونکی او رحم کوونکی دی. د دې ځای نه 4مه خطبه شروع کیږي. دا خطبه د احد د جنګ نه وروسته نازله شوې ده او په دې کې د احد په جنګ باندې تبصیره شوې ده. د نبي صلی الله علیه وسلم چې د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو نو 3 کال و او د شوال د میاشتې په اولنو ورځو کې د کافرانو د 3,000 لښکر په مدینه باندې د حملې کولو په غرض باندې د احد میدان ته راووتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو سره مشوره وکړله او د مشورې نه پسې د 1,000 کسانو سره د احد د میدان طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم روان شو. په لاره کې عبدالله بن ابی کم چې ښه ایمان په ډاګه راوړی و ملګري ورسره و خو د زړه نه منافق و دننه یې دا خبره پټه ساتلې وه. دی عبدالله بن ابی د 300 منافقانو سره ایسته جدا شو په لاره کې. په دې کې د بنو سلمه بنو حارثه قبیلو
زړونه هم مات شول، ځکه چې یو کس تاسو چې ټول 1000 کسان روان یو 300 یکدم وایي چې نه دا زموږ خبره ونه منلی شو، بس چلول شروع کوي استره جهاد نه ځان منع کړي که نه. نو په دې کې بنو سلمه او بنو حارثه قبیلې خلکو چې دی نو هغوی هم غلی غلی شان شول، سستی پکې پیدا شوه. خو بیا د اکابر صحابه چې وو نو هغې کوششونه شروع کړل د دوی د پریشاني ختمه کړله. نو باقي د 200 کسانو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې نه تقریبا 4 میله لري د احد غر دی، نو د هغه احد د غر په لمن کې خپل فوج چې دی هغه مقرره و. نو دلته الله فرمایي که نه هر کله سهار وختي ته ووتې د خپل کور والا نه تا مقررول مؤمنان او کینول دي د جنگ په ځایونو باندې. او نبی صلی الله علیه وسلم دس چل وکړو چې د غر کم کنډو چې وو که نه په هغې کې 50 کسان چې هغه نخباز وو، لکه غشي ایشتونکي وو، د عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنه په مشرۍ کې کینول او ورته یې فرمایل ورته چې که مونږ غالب شو او که مونږ مغلوب شو، که مونږ وګټله که مونږ وبایلله، تاسو دا 50 کسان به په دې خپل غونډۍ باندې ولاړ یئ. او بس چې ما درته نه ویل تاسو به نه راکوزیږئ. که تاسو یو روایت کې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې که تاسو وینئ چې زموږ دا بوټی مرغۍ خوري خو هم تاسو به د خپل ځای نه پرېږدئ. نو دې نه پس بیا جنگ شروع شو. نو اول مسلمانان غالب شو او ایسه دشمن فوج وتښتېدو. مسلمانانو غنیمتونه راټولول شروع کړل. نو په دې غونډۍ باندې په کنډو یعنی بره چې دا غونډۍ باندې دا کم 50 کسانو نو دوی ایسته کې بغیر د خپل مشر د عبدالله بن جبیر د اجازت نه ایسته کې راکوزېدل. نو هغه ورته آواز وکړي تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره تاسو نه ده اورېدلې، لکه ستاسو نه یېره شوه. بس هغو ایسته کې کوز شول، ویې نه جنګ خو ګټلی شوی، اوس مونږ د بره ودرېدو څه پیدا ده. او بس هلته کې خالد بن ولید له ایمان نه و راوړی او ایسته کې د غر په شا باندې چې هغه وکتل چې هغه ځای خالي شوی دی، نو کافر تښتېدلی و، ایسته کې په شا باندې حمله وکړله. نو بس چې ستا یو طرف ته مخې و په شا باندې ستا باندې دونه په سوونو خلک ناسا په حمله وکړي، نو ظاهره د اکثر مسلمانان خو د میدان نه بس ګډوډ شول. او یا تنه صحابه سره د امیر حمزه رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم د تره، نو دا بیا تنه شهیدان شول. نبی صلی الله علیه وسلم سخت زخمی شو او بس بیا کافرانو بس وچ په وچه الله پاک پې دغه هیبت راوستو او کافرانو میدان پرېښودو او بغیر د فتح نه ایسته واپس مکې ته لاړل. د دې نه مخکې اولنی جنگ خو د رمضان په میاشت کې او 2 هجري وه، لکه د هجرت 2 کال و، نو هغه د بدر جنگ شوی و. نو په هغې کې خو د مکې کفارو ته سختترین شکست شوی و، بلکې ابو جهل هم په دقې اولني جنگ کې مړ شو. نو چې ابو جهل مړ شو نو ابو سفیان د قریشو قیادت واغستو که نه مشر، لکه بیا ابو سفیان جوړ شو. نو د ابو سفیان د جنگ بدر د بدلې اغستلو دپاره یو څو کارونه وکړل. دوی چل وکړو د ابو سفیان د تجارتي قافلې چې څونه منافع وشو نو دا به د جنگ په خرچه کې لکه اچو. او ځکه چې د دې جنگ بدر کې دی هغه واقع به راشي که نه، یو طرف ته قافله وه بل طرف ته جنگ و، نو قافله چې نه صحیح سلامت رسېدلې وه نو د ابو سفیان وایي چې دغه ټول مال چې څونه خرج شي نو دا به تقریبا 1000 اوښان او 50,000 دیناره چې ده، نو دونه رقم دوی ته منافع میلاو شو. او دا د ابو سفیان وایي چې دا به په جنگ دپاره لکه مونږ خرج کوو د دې مسلمانانو خلاف که نه. او بیا یې دغه شانتې شعرونو والا کسان یې تیار کړل چې هغوی به د جنگ د بړکا وهلو دپاره څنګه چې پاکستان دغه دپاره د پاکستان دا ترانې کم خیالي نو خلک پې څنګه د خپل وطن دا ترانه چې خلک اوري سم جذبه شي که نه. بنده اوله ورځ د یو سکول د فاینل ډے وه
نو چې زه هلته کې تللی وم نو لکه ماشومانو چې ټبلو پیش کوله نو په هغې کې د فوجیانو دغه و که نه، نو زما به دې خلکو ته خیال و چې د فوجیانو د ماشومانو د فوجیانو د طریقې او کرتبونه مختلف دغه یې کول که نه، د ټولو خلکو به د بل شان دي، د احساسات به یې بل شان شو که نه، بلکې ایسته به ټول خلک ودرېدو، ماشومانو فوجیان خو ټول به ورته ودرېدو که نه، د خپل فوج سره او دې سره د خلکو د خپل وطن سره یوه مینه دوی به دغه شانتې اشعار وي او دا ټول کفار چې دي دا لښکرې به یې سمې را ګرمولې به یې که نه په دې باندې د ابوسفیان ډېر زیات مختلف چالونه وکړل که نه. او دلته بیا الله فرمایي چې اذ هم الطائفتان منکم ان تفشلا، نو دا دغه بنو سلمه بنو حارثه طرف ته اشاره ده که نه. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه د صحابو سره مشوره وکړله چې دا جنگ په مدینه کې وجنګېږو او که نه بهر ته وځو، ګولا میدان ته وځو. نو د نبي صلی الله علیه وسلم خپله ذاتي رای هو دا وه چې په مدینه کې پاتې شو وجنګېږو. او دا اولنی موقع وه چې عبدالله بن ابی د منافقینو مشر چې و، د دو رای هم د نبي صلی الله علیه وسلم د رای سره یو شان وه. خو ځینې پرجوشه مسلمانانو نوجوانانو هغوی وی چې هغوی په بدر کې شرکت نه و کړی که نه، هغوی وی خو هغو د شهادت په شوق کې و، نو هغوی وی چې نه مونږ به بهر ته ځو، کولاو میدان کې به مقابله کوو، مطلب به نامه خلاص په لاس به مقابله وکړو چې د بهادرۍ او د دغه خپل دغه یې ښکاره کوو که نه. نو بس نبی صلی الله علیه وسلم چونکې د ډېرو خلکو رایې دا راغله چې بهر ته وځو، نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم خو دا طریقه وه چې هغه به داسې نه وي چې زه پیغمبر یم، نه زه یم چې په مدینه کې جو داسې دلته به یي که نه. سوچ وکړئ څومره غټه خبره ده، خو نبي صلی الله علیه وسلم د هغو خبره ومنله او خپل ځان چې دی خپله رایې پرېښوده. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دننه لاړو دغه یې واچو، د هتیار یې زره یې واغوستله، تور او دغه یې راواغستل، نو صحابه بیا په خپل منځ کې خبره کوله، پوه شو چې دا خو نبي صلی الله علیه وسلم غوښتله چې په مدینه کې جنګېدلی وي. نو ورته ویې د الله رسوله که ستاسو خوښه نه وي نو خیر دی، مونږ به دلته وجنګېږو. خو نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وایي نه، د یو پیغمبر دپاره دا مناسب نه ده چې هغه یو ځل هتیار ولګوي او د جنګ نه بغیر بیا هتیار لکه لرې کړي که نه. نو دی عبدالله بن ابی وی چې ښه دا زما خبره ونه منلی شوه، ایسته کې 300 کسان یکدم ایسته کې دغه شول، دا منع شول. لکه وایي چې لښکر چې 3 ځای کې جو یوه حصه ایسته کې لکه کمه شوه که نه. آلریډي تعداد دونه لږ و، د هغو 3,000 مسلمانان 1000 کسان و، 300 ته نور کټ کړم، چېرته 200 چېرته 3,000 که نه، نو ظاهره د ډېر زیات بل شانتي چل و. نو الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا ورته فرمایي چې ما ستاسو مدد په بدر په میدان نه و کړی، هغه مسلمانان 314 او هغو 1000 کسانو یو په 3 و که نه. او الله پاک نبی صلی الله علیه وسلم ته خوب داسې وښوو چې بس خوشخبري پکې وله ورکړله. نو الله ورته فرمایي که تاسو ته صبر نه کار واخلئ نو د الله سره فرشتې شته، د فرشتو لښکرې به راولېږم. الله رب العالمین ورته فرمایي چې 3,000 فرشتې به نښه کړې شوي راولېږم چې هر ګزار به نه د الله طرف نه د اسمان نه به 3,000 فرشتې نازلې کړم. او که چېرې تاسو صبر وکړو کفار د باندې زیات شول نو 15,000 به راولېږم. بیا الله فرمایي چې دا 3,000 او 15,000 دا ځکه یادوم دا کار خو الله د یوې فرشتې نه هم اخیستی شي، خو ځکه یې ورته دا 15,000 یادې کړې چې که هغو 3,000 لښکر دی نو زه به 15,000 فرشتې راولېږم. پوه شوئ. بل د احد په میدان کې یو واقع دا مو شوه چې الله پاک فرمایي که نه دلته چې لیس لک من الامر شیء وتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. نو دا داسې چلو شو، داسې واقع وشوه چې په احد په میدان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخکیني غاښونه مات شو، سر مبارک هم زخمی شو، او نبی صلی الله علیه وسلم د خپل مخ نه اینه وچوله، د خپل مخ مبارک نه اینه وچوله او فرمایلی وای هغه قوم به څنګه کامیاب شي چې هغه خپل پیغمبر زخمی کوي او غاښونه وله ماتی. او حالانکه د پیغمبر ګناه دا ده چې صرف حالانکه پیغمبر دوی الله طرف ته راغواړي، الله طرف ته وله دعوت ورکوي، مطلب بل دوی ته خو نقصان نه رسوي، خپل رب طرف ته یې راغواړي که نه. په دې موقع باندې الله پاک دا آیت نازل کو چې دا فیصله اختیار د الله په لاس کې دی، که عذاب وله ورکوي او که توبه یې قبلوي، بېشکه دا ظالمانان دي. او دا کم مشرکان او کم کفارو په باره کې چې نبی صلی الله علیه وسلم دومره زخمی شو او دومره خفه شو چې د الفاظ یې وي د الله تعالی په کارونو باندې څوک نه پوهېږي، د حکمت نه ډک کارونه دي. هغه کسانو چې ایمان یې راوړو د نبي صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې پراته او انتهایی محبتي او دغه جوړ شو که نه. نو د الله رب العالمین کارونه د حکمت نه ډکي، په ظاهره باندې خو ډېر ورانه خبره ښکارېده،
خو الله پاک پکې ډېر لوی حکمت پروت و په نبي صلی الله علیه وسلم باندې دقې کفارو کې بیا چې د چا هدایت په نصیب کو نو هدایت یې نصیب شو او ایمانونه یې راوړل.